تاسو په دومره ګڼ تعداد سره رالی او په دې میټینګ کې شریک شوی او زه به دا ووایم چې په حقیقت کې د یو څو ګنټو په نوټس باندې ځکه چې نن سهار یا دوه ځله تپوس وکړو چې یاره میټینګ شته او که نشته ځکه چې دا موسم داسې و نو د یو څو ګنټو په نوټس باندې چې تاسو دلته کې دا کم ګڼ تعداد سره رالی دا کم د مینې او د اخلاص اظهار تاسو وکړو دا کم عزت چې تاسو موږ له راکړو دې نه دا ثابتېږي چې ستاسو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سره او جناب ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب سره یو ډېره نږدې مینه ده یو ډېره اخلاصمنده مینه ده او انشاءالله ستاسو دا مینه چې ده دا به همیشه رنګ روړي به او دا به ثابتو به چې دا ډکي چې دی دا مخکې هم زمونږ ګډ و دا ډکي نن هم زمونږ ګډ دی او انشاءالله را روان به هم هر وخت دی دا زمونږ ګډ به وي به عزتمندو بنیادی مقصد نن دو نکتے وے یو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سلور سلویختم کلیزه دا خو د سلور سلویخت کاله راسې نه هم ستاسو په همت سره هم ستاسو په مینې سره هم ستاسو د ګڼ تعداد کې راتلو سره دا کلیزه کامیابیږي او زما خیال دی چې دغه کې مونږ ته تاسو ته وینا کول هم ضرورت نشته د ډکي خلکو د شهید وطن سره یو خپل مینه وه او هغه تاسو هر موقع باندې د هغې مینې اظهار هم کړی دی که هغه برسي راغلی ده که هغه جلسې جلوسونه راغلي دي که هغه الیکشنې راغلي دي په هره موقع باندې تاسو د خپل مینې اظهار کړی دی خو دې ځل به کوشش دا کوو چې نور هم ګڼ تعداد سره لاړ شو او دا خلکو ته وښیو چې که قومي وطن پارټي پارلیمان کې وي او که نه وي قومي وطن پارټي اقتدار کې وي او که نه وي د خلکو مینه چې ده هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره ده د خلکو اعتماد چې دی هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره دی عزتمندو دویم نکته چې د هغه د رکن سازۍ ده او څنګه چې ما نه مخکې په هغې باندې خبره وشوه چې دې ځل د رکن سازۍ دا طریقه کار لږ موږ بدل کړی دی او د هغې نه پس د تنظیم سازۍ سلسله موږ شروع کړو چې ستاسو په مرضۍ باندې ټول تنظیمونه جوړ شي چې موږ ځان د راروان هر موقع لپاره ځان منظم کو خصوصا چې دا کم زمونږ په دې سیمه کې دا کم مشکلات دي د کم د پښتنو دا کمې ستونزې کمې کشالې چې دي د هغې د لرې کولو لپاره د پارټۍ حکمت عملي باندې مخکې لاړ شو او دا پښتون کام چې دی چې د دوی صحیح طریقې سره ترجماني وکړو او د دوی نمایندګي وکړو نو د هغې لپاره دا لازمي ده چې موږ ځان صحیح طریقې سره منظم کړو زما به دا خواست دي چې په دې رکن سازۍ کې به تاسو ټول ښه بھرپور شرکت کوئ دلته چې کوم ځوانان ناست دي د هغوی ته مې دا خواست دي چې دا کار اوس آسان شو مخکې به دا و چې که یو کس له به موږ فارم یې ورکړو که هغه چا له فارم ورکو نو هغه به رکن جوړېدی شو اوس خو دا چې چا سره هم چې د انټرنیټ دغه وي هغه د بل چا لپاره فارم ډکولی شي نو هغه اسانتیا پیدا شوې ده ځوانانو ته به زما دا خواست دي چې که بعضې زموږ مشران که په دې دغه نه پوهېږي
تاسو به په دې کې خپل کردار به ادا کوئ او زمونږ د مشرانو د هغوی به اول فارم ډکوئ، د هغې نه پس ته بیا د خپل د نورو ملګرو د نورو یارانو دوستانو د هغوی ټولو فارمونه به ډکوئ او دې کې به تاسو خپل یو کلیدي کردار به ادا کوئ. عزتمندو، د موجوده حکومت تقریبا 5.5 میاشتې تیر شوې، خو دا د پاکستان په تاریخ کې زما خیال لومړنی ځل دی چې یو داسې حکومت راغلی دی چې لا 6 میاشتې نه دي پوره شوې او خلک په دې نه پوهېږي چې دا ملک کم طرف ته روان کړی دی، کم سمت کې روان کړی دی. د الیکشن د مخکې چې کومې دعوې کړې وې، کمې وعدې کړې وې، په هغې باندې خوړو ښکاري نه چې څه عمل کېږي. که روزانه ګورو معیشت رس تر رزه خرابېږي، ګرانۍ کې روزانه په بنیاد باندې اضافه کېږي. هغه څیزونه چې نن نه 6 میاشتې مخکې په کم ریټ باندې وو، نن د هغې نه څو چنده د هغې ریټونه زیات شوي دي. د بجلی قیمتونه رس تر رزه اضافه پکې کېږي، د ګیس قیمتونو کې رس تر رزه اضافه کېږي، د پټرولو د ډیزلو د تیلو په قیمتونو کې رس تر رزه اضافه کېږي، حتی دې پورې چې د دوایانو په قیمتونو کې اضافه وشوه. دلته موږ ټول زمیندار ناست یو، د خورې قیمتونه چې کم ځای ته ورسېدل، نور څیزونه چې دي کم ځای ته ورسېدل. زما خیال د یو عام کس لپاره، یو غریب لپاره په دې سوچ کې دی چې زه به دا څنګه دا 2 وخته دا ټایم تېرومه، څنګه به د خپل بچو له دا رزق چې دی دا به را پیدا کومه او دا دغه به څنګه تېرو چې دا کم طریقې سره حالات روان دي. او ښکاري داسې چې چونکې دوی اوس بیا IMF طرف ته روان دي چې دې کې به نور هم اضافه کېږي. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه وزیر اعظم چې چا ویلي چې زه به خودکشي وکړم خو قرض به نه اخلمه، دا کشکول به زه کلم نه اوچتومه، د هغه لا 6 میاشتې نه دي پوره شوې او په دې 6 میاشتو کې 2.5 ارب ډالره قرض یو اخیستلی شوی دی، 600 ارب روپۍ د پاکستانی بینکونو نه قرض اخیستلی شوی دی، یعنی 100 ارب روپۍ د میاشتې. او پرون نابله ورځې د 200 اربو روپو یو بل بانډ جاری کړی دی چې په هغې کې زمونږ ډېرې اساسۍ چې دي هغه یې ګروي کېښودلې او لا 6 میاشتې نه دي پوره، دا خو چې کال پوره کېږي پته نشته چې کم ځای ته به مونږ رسئ. او چې د هغه سره خبره وشي وایي چې یاره घबराने की ضرورت नहीं है. वजीर आजम साहब ठीक था, बनीगाला के में घबराने की जरूरत नहीं है बवी, वजीर आजम हाउस के में घबराने की जरूरत नहीं है बवी. दल तराशा दे डकी के दे गरीबानानो ने तपोसो का چې دوی په کم حالاتو کې دي، دوی دا سن تیریږي لګیا دي. که موږ ته داسې ښکاره کېدی چې زه یو 6 میاشتې پس ته به حالات ښه شي، نو زه بیا به هم سړي اوږده ساه راکاږلې وه چې زه 6 میاشتې دي تېرې به شي، څه نه څه طریقې سره به تېرې شي. که د کال خبره وه بیا به هم سړي سوچ کړی وی، خو موږ ته خو دا ښکاري هم نه چې څه فرق به راشي. په کال کې دا 3 مینی بجټ پیش شو او ډېرې وې چې یاره دې کې به موږ خلکو له ډېر د هغوی مسایل به حل کوو به او ریلیف به ورکوو. په هغې کې ریلیف یې چې دی کارخانهدار له ورکو، ریلیف یې سرمایهدار له ورکو، خو د غریبانانو
په هغې کې اړو خبره ونه شوه د زمیندار باره کې خبره ونه شوه د تماکو دا ریټونه چې کوم ځای ته ورسېدل د هغې دا کوم دغه چې روان دی هغه هم ستاسو مخامخ دی نور هم دا که ګوره چې هر یو شی داسې شی نشته چې هغه ګران نه وي او د هغې په دې دغه کې ارزان شوي وي بل خوا ته چې وګورو د حکومت نومې شی هم نه ښکاري ځکه چې که د خارجه پالیسۍ وګورو نو هغه هم څه پته نه لګي د داخله پالیسۍ خو دا حل دی چې په دې شپږ میاشتو کې دا دوه درې غټ واقعات وشو یو د سهیوال والا دا واقع چې وشوه دې نه مخکې د ایس پي طاهر داوړ والا کومه واقع چې وشوه او بیا د خیسوره کې چې کوم حالات وشو دا د سمیولک مولانا صاحب واقعات هم وشو او چې ګورو نو د حکومت اړو پروا نشته نه د طاهر داوړ باندې څه شی مخامخ دی قوم ته راغی نه په سهیوال کې هغه لحاظ سره څه دغه کېږي او د افسوس او د شرم خبره خو دا ده چې په خیسوره باندې خو دې حکومت موقف هم مخامخ نه راغلی هلته کې چې کم زیاتې وشو دا څه چې وشو هغه بیان کولو نه دي او په هغې باندې حکومت اړو موقف نه اخلي نن امدا وجه ده چې هر څوک پریشانه دي چې یار دا به کوم طرف ته به دا شی ځي دومره زر مایوسي چې ده هغه زما خیال دی یو حکومت نه هم نه ورغلی نن مونږ ورته دا ویل غواړو د پاکستان چې کوم ادارې چلی هغې خلکو ته دا واضح کول غواړو چې ټیک ده تاسو به یو کس په زور راولئ او په یو کرسۍ به یې کېنوئ بکسې به وله ډکې کړئ سیټونه به پرې وګټئ خو دا ملک چلول چې دی دا د هر چا د وس کار نه دی دا څه د کرکټ لوبه نه ده چې هر یو کس به راشي او بس هغه به بال به هم کوي به او بیټینګ به هم کوي به وایي به چې یاره چکه چوکه به زه لګومه دا ملک چلول چې دی دا ډېر ګران کار دی دا ملک ډېر په مشکلو جوړ شو د ډېرو قربانو نه پسته جوړ شو د دې چلول هم چې دی هغه لحاظ سره ډېر ګران دغه دی نن خو همدغه وجه ده چې ښکاري داسې چې دا شی چلی نه او ښکاري هم داسې د ډېر افسوس خبره ده حالانکې مونږ جمهوري خلک یو مونږ غواړو چې جمهوریت مضبوط شي خو سلسله هغه شانته چونکې جمهوري طریقې سره نه راغلی تقریر کې وایي چې یاره مونږ داسې انقلابي اقدامات اوچتوو چې آینده به مونږ ته د الیکشن اګیستلو ضرورت نه پروځي مطلب دا چې دا تېره اګیستلي و په خپله یې ډېر اعتراف وکړو هغه وزیر اعظم صاحب په خپله وایي چې یاره زه په ټي وي باندې بعضې وخت کې ظلم څه وګورم زه یم چې اوهو دا څومره زیاتې کېږي یا کور والا راته وایي چې ته وزیر اعظم یې نو هغه ته په خپله اوس پر یقین نشته چې دی وزیر اعظم دی عزتمندو دا اوس صفا خبره ده چې که مونږ دا غواړو چې دا ملک وچلي دا ملک ترقي وکړي نو هغې کې د هغې اهم دغه دا دی چې مونږ به دا غواړو چې دا ملک بطور یو فلاحي ریاست دی وچلولی شي دا نور د سیکیورټي سټیټ په حوالې سره نشي چلېدلی کېدی بل به دې کې جمهوري نظام چې دی هغه به صحیح معنو کې نافذ کول وي مضبوط جمهوري نظام چې هغې کې د پارلمان خپل حیثیت وي د چیف جسټس صاحب مونږ ډېر ستاینه کوو چې هغوی خپل لومبنی بیان کې دا ویلي دي چې دا کوشش پکار دی چې ادارې د یو بل په دغه کې مداخلت ونه کړي
پکار دا راشي چیف جسټس صاحب په دې باندې قایم پاتې شي او دا بالکل د دې وخت ضرورت دی. خو سره موږ دا هم ویل غواړو چې دا ملک به طور یو صحیح وفاق هم چلول به غواړي. پای کې به د څلور واړه صوبو چې دی هغې ته خپل حق صحیح ملاوېدل پکار دي. د ټولو قومونو ته خپل حق صحیح ملاوېدل پکار دي او بیا خصوصا د پښتنو یو خپل اهمیت دی. د پښتنو ته خپل وسایلو باندې حق پکار دی او د پښتنو چې کم جایز مقام دی هغه ورته ملاوېدل پکار دي. هله به دا ملک صحیح ترقي کوي چې زمونږ وسایل په دې خلکو باندې ولګي، په عوامو باندې ولګي چې دوی ته د تعلیم سهولت ملو شي، دوی ته د صحت سهولتونه ملو شي، دوی ته د څښلو اوبو صفا ملو شي. نو هله به مونږ وایو چې یاره دا سیستم صحیح روانه ده.